السلام علیکم ورحمت الله. سبا په 18 جون باندې د شیخ ادریس رحمه الله په یاد کې یو کانفرنس په 400 کې منعقد شوی دی. الحمدلله دا غي بارکه اگاهی مهم چلیدل، تشهیری مهم چلیدل دي. ډیر خلک به هغه د پارزي اصل کې یو مسله دار چې بعض ملګرو سره مونږه ملاقات وکړي د شیخ ادریس خپل شاګردان چې هغه وي د جلسې څه فائدہ نشته او مونږه نه زو او د څه چل هغه چل او په کار د چې پوره اسلام آباد بند کړی شي. مولانا صاحب چې دغه حکومتونه گزارل شي نو د شیخ ادریس صاحب قاتلان د هم گرفتارول شي نو به هغه ته زما یو درخواست ده چې تاسو د مشرانو په باره کې بالکل غیر معتمد یې اعتماد هم د هغې باندې نشته دی. حالانکه شیخ ادریس رحمه الله په باره کې دغه کانفرنس چې منعقد شوی دی نو دغه غټو شیوخ منعقد کړی دی. د شیخ ادریس رحمه الله خپل مشران شیوخ رونه دي، دغه شان د هغې بچي دي، دغه شان د حقاني شیوخ دي. دغه ټولو حضراتو په مشوره باندې چې دا کانفرنس منعقد شوی دی نو د دې بس فائدہ یې ځکه دغه حضراتو دا منعقد کړی دی. نو اصل کې مسله دا ده چې مونږه د ځانه 22 مشران یو او په خپل مشورانو باندې زمونږ اعتماد نشته چې کومې جلسې کیږي یا کانفرنسونه کیږي نو داسې قسم اعتراضات هغه بیا مخې ته مونږ راوړو زمونږ خپل سستی باندې د پردې اچولو لپاره. حالانکه د نورو کم جماعتونو داسې جلسې وي یا سوي نو هغه په خپل منځ کې بیا د اعتراضونه نه کوي، هغه بلشل کر پاره کې مثالی او تشریح مهم کې مثالی او دلته چې هغه مونږ هر یو بیا ځان شاته کیږو او صرف شاته کیږو نو بلکې هغه سره چې ته ملاقات وکې نو په دغه وخت کې تا ته بیا دغه اعتراضات هم مخې ته راوړي چې یاره دې کې داسې چللی دی کې داسې چللی. دا صرف د دې جلسې باره کې نه ده، د نورو جلسو باره کې یا د نورو کانفرنسونو باره کې یا د نورو دغه شان حل زلو باره کې هم د هر یو په ذهن کې خپل یو اعتراضي او هغه مخې ته راوړي او ځان چې دی نه ملامت کوي یا ځان چې دی چست کوي نه چې یاره د دې اسلام د پاره د دې جماعت د پاره د دې لپاره مونږ خپل منډه ترړه وو چې دغه علما کرام چې کومې خپل هلې ځلې کوي چې دا مضبوط شي او دا زمونږ کم جماعت ته زمونږ دا کم علماء کرام دي د دې شاته یو مضبوط आवाज مونږ جوړ شو او چې کلم په ملک هغه حکومت سازي کیږي نو په کار د چې په دغه حکومت سازي کې زمونږ یو لاس وي، زمونږ یو رول وي او بیا چې کله د علماء کرامو یا د مذهبي خلکو حکومت راځي نو ظاهره خبره ده بیا به دا کم شهادتونه چې کیږي دا کومه سلسله چې را په خپل به دا بند شي تر څو پورې چې دغه زی ته مونږ نیو رسیدلی نو دا هر څه روان وي او یوازې دا نه ده چې یاره کومه شیخ ادریس رحمه الله په باره کې چې د مونږ اسلام آباد بل فرض بن کو خو قاتلان نه گرفتار بیا هم نشو نو بیا بس کیږي ځکه چې دینه مخکې خو مونږ نور هم داسې خلک لیدلي چې علما نه دي خو هغه چې دلته شهیدان شوي دي نو د هغې خلکو ډیر زیات د هغې دپاره احتجاجونه کړي، پوره کلونه میاشتې د هغې لپاره ملک بند شوی دی. محسود باره کې چې کوم کراچۍ کې په پولیس مقابله کې هغې شهید کړی هغې باره کې کوم تاسو ته پته څومره احتجاجونه هر څه روډونه بند شوي وو خو جرګې معرکې خو هغې قاتلان تر اوسه پورې آزاد ګرځي څه نشته دی. نو به هر حال دا د ملک المیه ده خو موږ به داسې اعتراضاتو نه ځان ساتو او سبا چې کومه جلسه را دي له خامخا ځان ورسو او په دغه کې شرکت وکړو او د دې علما کرامو او د دې دینی خلکو د دې مذهبي خلکو هغه مونږه برپور سات ورکو د هغې ملاتړ جوړ شو. ډیره مننه، شکریه.